باندې بهر ته اوسېږي ځکه بایپاس جوړ شو د دې د یوازې دې کس روډ نه دې نه ټوله میګوري ته تکلیف دی ځکه تاسو دلته ویډیو جوړه کړئ دا وګورئ دا کوڅې ته دننه راتلل شوی په دې ځای کې ډومestic ایریا کې کمرشل لکه پلازې یا کانټینر راوستل دا خو لاهور یا د پېښور رنګ روډ نه دی چې یاره سړی راشي او پای کانټینر راولي او یې کې دننه کوي دلته به سړی راځي دا تاسو وګورئ دا ماشومان په دې کوڅه اډې ته نه دي اوښتي اډې ته نه دي تللي اوس د هغه ځای نه سړي پسې کورونو ته ګاډي دننه کېږي راځي دلته دې خلکو ته د شپې انتهایي تکلیف وي ځکه دا کانټینر د شپې راځي خالي کېږي تیز رفتاري دې داسې کېږي نو موږ سوال کوو تمام کم چې د علاقې مشران نو هغو ته سوال کوو چې د دې کس نه کم از کم دا اډې چې دي دا ختمې کړي یو اډه نه د بسولو اډې دي روزانه د ورځې مو د شته یو ډومestic د دې لپاره به تاسو قانوني اصل عمل کې اختیاروئ ځکه چې تاسو نن سبا په اختیار کې اختیارمن یې دي علاقې تاسو اعتماد کړی نو تاسو به څه په دې باندې به موږ دا کولی شو په دې باندې به تحصیل کې موږ قرارداد راوړو په پوره انشاءالله زموږ ټول ملګري به هغه منظوروي چې هغه منظور شو ډي سي او اے سي هغه به ټول هغه به انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم نن چې کوم دا افسوسناک واقعه سار وشوه زموږ ډېر ښکلي دوه ماشومان په دې کې جان باغ ورته چې شامل دا یو اډه ده کوم چې دا ګوشت فروټ والې دي نو حقیقت خبره ده چې اوس دا یو کمرشل ایریا ده او په دې کې دا غټ ګاډي اوس پخوا خو واړه ګاډي اوس په دا تشه دی دا کنټینر ولاړ دي نو دا خو په کار ده او په دې کې اوس موږ یو سټیپ خامخا اړو ځکه زه اے سي صاحب ته یم زه ډي ایم اے ته یم زه خپل ایم پي اے صاحب ته یم او اردو دا مطالبه کوم چې کم از کم دا غټې اډې د دې نه نشي بله خبره دوی ته هم تکلیف ده خپله ځکه چې د 6 بجو نه بعد دا ګاډي نه راپرېږدي ټیک شو جي نو که دوی له بل ځای کوم ارینجمنټ دا وشي ځکه دا نن دا وشوه د دې نه مخکې دا دیوال هم راته شو داسې کته زمونږ په دې بله دا کوم داسې واقع راغلی وه نو چې څونه دا کیدی شي چې دا د دې دیګونو نه دا اډې بار ته وځي دوی ته به په خپله هم سهولت دي او زموږ عوامو ته هم دا مشکلات دي لکه نن چې دا کمسانه شي زما خیال دی چې دې ازاده خو موږ نشو کولی هغوی دا چې کوم تکلیف دی بالکل دا څنګه چې وي د دې ازاده خو موږ نشو کولی خو داسې کوم اډې چې د هغې لپاره داسې یو سټریټ پالیسي هم اختیارول پکار دی ځکه موږ په دې سیمه باندې ګورو د دې روډ دومره سپیس نشته چې یو کانټینر په دې کې راوګرځي خو په دې روډ باندې چې ګورو ځای په ځای اډې دي په دغې حواله به ستاسو مخکې څه اقدام وي بالکل څنګه چې شوکت خان خبر وکړه چې خو کنجسټډ ایریا ده یو خوا دوکانونه دي بل خوا دا روډ ډېر زیات تنګ دی بل خوا غټې کنټینري که څه تاسو ګورئ یو خو دا ځای هم دومره تنګ دی چې دا د کنټینرو د ودرولو قابل ځای نه دی بیا دې کې ګاډۍ راګرځول بیا دلته ماشومان دي سکولونه دي دا تاسو ګورئ ټول د سکول ماشومان دي دا راغلي دلته نو دا خو یو عامه لار ده پبلک لار ده نو په دې کې کم از کم ټول انتظامیې ته ټول واکدار چې څومره دي هغوی ته زه دا وینا کوم چې دا څیزونه د دې ځای نه لرې کړی شي دا ګاډي دا اډې لرې کړی شي او دا دی چې په داسې ایریا کې د دې اډو له ځای وکړی شي چې هلته دومره آبادي نه وي چې د غټ روډونه وي د ګاډو والا ته هم مصیبت نه وي د اډو والا ته هم مصیبت نه وي